السلام علیکم. د کرکټ مینوال لپاره د پی اس ال په حق لا ډیر غټ و بریکینګ نیوز. اولنې خبردار چې د پی اس ال کې د پېښور زلمی خبرې د محمد امیر سره روانې دي، نو څه یو خیال دی که محمد امیر پېښور زلمی ټیم ته راشي نو د پېښور زلمی بالینګ لاین به ډېر زیات مضبوط شي، ځکه چې د هغو سره وهاب ریاض هم نشتی، په نسیم شاه باندې هم هغو ډېرې ټراینې وکړې خو چونکې د هغه د لاس نه ووتو. اوس د دو د محمد امیر سره خبرې روانې دي، نو په دې په هکله به خبره کوو. بل طرف ته که تاسو وګورئ د محمد رضوان ذهن ته که تاسو وګورئ، که د هغه سوچ ته تاسو وګورئ، نو په دې پی اس ال کې هغه ډېر په ډیفرنټ طریقه سره د خپل ذهن استعمال کړی دی، ځکه هغو کم لوبغاړي د ځان سره په ټیم کې ساتلي دي او کم لوبغاړي چې دي هغو نه دي اخیستي. کم څومره خارجي پلیرز چې دي محمد رضوان هغه نه دي اخیستي او څومره کورنۍ پلیرز چې دي هغه یې ریټین پاتې کړي دي. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، که خوښه یو شي نو ملګرو سره هم شیر کړئ. راځئ د ویډیو طرف ته. راځئ ملګرو، اولنۍ خبره به د محمد رضوان په باره کې کوو، بیا به د امیر سره د چا خبرې روانې دي د هغې په هکله به هم ستاسو سره خبره کوم. نو محمد رضوان چې د ملتان سلطان چې کوم کیپټن محمد رضوان دی هغه بالکل د ایم اس دھوني په سوچ روان دی. څنګه د ایم اس دھوني په سوچ روان دی؟ ایم اس دھوني چې دی مهندر سنگھ دھوني، تاسو ټول به ښه پېژنئ چې د هېڅ تعریف محتاج نه دی، یو ډېر ښه کیپټن پاتې شوی دی. په آی پی ایل کې هم د هغه ډېر غټ ریکارډ دی، ځکه چې 15 پیرې هغه خپل ټیم په 15 پیرې چیمپئن خپل ټیم پاتې کړی دی د آی پی ایل په تاریخ کې. بل طرف ته که د هغه کیپټني تاسو په انټرنیشنل کې هم وګورئ نو هر ایونټ کې چې دی د هغه ټیم چې دی هغه چیمپئن پاتې شوی دی. نو دغه شان محمد رضوان هم ایم اس دھوني چې کوم سوچ دی هغه یې فالو کړی دی. هغه څنګه فالو کړی دی؟ ایم اس دھوني چې دی هغه به خارجي پلیرز په زیات تر ایونټس کې د آی پی ایل هغه نه اخیستل، کم خارجي پلیرز چې دي هغه به یې ډراپ کول. کورنۍ پلیرز چې دي په هغو باندې به زیات فوکس ورکوو، چا ته تپوس وکړو چې ټولې هم خارجي پلیرز زیات تر په هغو باندې فوکس نه ورکوي او کم لوبغاړي چې ستا د کم کورنۍ پلیرز چې دي هغه باندې ډېر زیات فوکس ورکوي. نو ایم اس دھوني به دا خبره کوله چې که زه فرض کا زه په دو باندې فوکس ورکړم کم کورنۍ پلیرز چې دي نو دا سبا زمانه تللی نه شي. بل خبره که خارجي پلیرز چې څومره هم وي په هغو باندې که زه فوکس وکړم نو دا زمانه سبا تللی شي، هر ټایم ته زمانه تللی شي. نو دا دغه شان محمد رضوان هم د ایم اس دھوني په هغې طریقه کار باندې روان دی او دې پیرل چې کم پی اس ال دی کم میچونه چې روان دي دې پیرل د محمد رضوان هم د ایم اس دھوني په سوچ روان دی. هغه خارجي پلیرز چې څومره هم دي هغه ډراپ کړي دي او د ځان سره د پاکستان چې کم پلیرز دي یعنی مطلب کورنۍ چې کم پلیرز دي هغه ریټین ساتلي دي. د هغو ریټین څوک ساتلی دي؟ نو اولنۍ چې کوم دی احسان الله، محمد عباس، خوشدل شاه، افتخار احمد، اسامه امیر، محمد رضوان په خپله دغه شان فیصل اکرم هم د ځان سره ریټین ساتلی دی. بل طرف ته که د پېښور زلمي ټیم تاسو وګورئ نو د هغو چې کوم اونر دی جاوید افریدي د هغه د محمد امیر سره خبرې روانې دي او په دې پی اس ال کې به تاسو د پېښور زلمي او د ملتان سلطان یو ډېر غټه ټاک رواني، ځکه چې د دو اونر چې دي هغه ډېر زیات مالدار دي. د ملتان سلطان علي ترین اونر دی نو هغه بالکل ډېر زیات مالدار دی، دغه شان د پېښور زلمي جاوید افریدي هم هغه ډېر زیات مالدار دي. نو ده به داسې پلیرز راولي چې هغه ډېر زبردست پلیر وي، مطلب ډېر ښه ریکارډ وي. نو ده به ډېر کوشش به دا کوي چې د دو ټیم کې ښه پلیرز راشي. د دوی دواړو به ډېر کیدای شي چې دا فاینل هم د دې دواړو ټیمانو په منځ کې وشي، ځکه چې د دو ټیمانو ته که تاسو وګورئ د ډراپ ټیم که تاسو به اوس ګورئ که نه نو دوی به ډېر ښه پلیر چې دی هغه به پک کوي. د پېښور زلمي بیټینګ لاین ډېر زیات مضبوط دی، خو چونکې بالینګ لاین د هغو مضبوط نه دی نو د محمد امیر سره د جاوید افریدي خبرې روانې دي. د بیټینګ لاین ته که تاسو وګورئ نو محمد حارث دی، بابر اعظم دی، دغه شان سیم ایوب دی، حسیب الله دی، ټام کولر کیډمور دی، رون فاول دی او د پېښور زلمي په افغانستان چې کوم الراونډر دی عظمت الله عمرزی په هغه باندې هم نظر دی، کیدای شي هغه هم خپل ټیم ته راولي. دغه شان په محمد امیر باندې د هغو نظر دی او کیدای شي دی هم خپل ټیم ته راولي، ځکه د مخکې نه تیاری خبرې ورسره روانې دي او زموږ سره د پېښور زلمي چې کوم اونر دی جاوید افریدي د بابر اعظم نه په دې کې هغه ډېر عزت ورکړی بابر اعظم ته، تپوس یې کړی دی چې دا لوبغاړي د پېښور زلمي ټیم چې دی دا ستا دی. نو چې تو غواړې چې زه محمد امیر راولم د هغه سره خبرې راولم، بابر اعظم چې دی نو هغه د خلکو زړونه یې ګټلي دي، هغه دا ویلي دي چې محمد امیر زما سینیر دی او تاسو بالکل هغه راولئ، زما سینیر دی، زه د هغه ریسپیکټ کوم، بالکل تاسو د هغه سره خپل خبر روانه کوئ او تاسو هغه په ټیم کې راویستی شئ. نو د بابر اعظم د طرف نه هم دا خبره چې دی شوې ده، بابر اعظم پې هم راضي دی. د جاوید افریدي چې دی د محمد امیر سره هم خبرې روانې دي، په ټویټر کې هم دا پوسټونه ډېر زیات شیر شوي دي. کیدای شي محمد امیر او عظمت الله عمرزی چې کوم الراونډر دی ښه بالر هم دی، دغه شان بیټینګ هم ډېر زیات ښه کوي. که دا دوه کسان د پېښور زلمي ټیم ته رالل نو پېښور زلمي ټیم به خامخا فاینل ته وځي. که فرض که دا فاینل د وبایلو که نه نو دا به ډېر زیات ناجایز وي.
ځکه چې ډېر ښه ټیم وي، دی به ډېر زیات ښه ټیم وي. که دا دوه بالران بولر ځکه چې واپریاز به هم دې پیرل نه وي او نسیم شاه باندې هم ډېر زیات کوششونه وکړل خو چونکې هغه ته میلاو نه شو. نو دا ویډیو تاسو وکتله ملګرو، که تاسو خوښه شوي نو خامخا د خپل ملګرو سره زیاتتر شیر کړئ، دغه شان دا چینل هم فالو کړئ، په کمنټ کې خامخا خپله رایه راکړئ. که فرض که محمد امیر د پېښور زلمي ټیم کې چې دی راشي نو دی به ښه د پېښور زلمي ټیم دپاره او که نه. نو ډېره مننه، مهرباني، الله خوشحاله او باد